بسم الله الرحمن الرحیم نمبر 3 بدل توابع په 15 قسم دي. په هغه کې د صفت او د تاکید بیان شو. دریم نمبر په هغه کې بدل دی. بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں. بدل په لغت کې عوض طویل شي. اصطلاح میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو. په اصطلاح کې بدل هر هغه تابع طویل شي چې په نسبت سره دا تابع په خپل مقصود وي او د دې مطبوع مقصود نوي. بدل کی 4 قسمیں ہیں. دا بدل سلور قسمونه دي. نمبر 1 بدل الکل، نمبر 2 بدل البعض، نمبر 3 بدل الاحتمال اور نمبر 4 بدل الغلط. بدل الکل بدل اور مبدل منہو کا مصداق ایک ہو. بدل الکل اغیت ہوئی چې دا بدل او دا مبدل منہو مصداق او معنی دا یووی. جیسے جاءنی زید اخوکا، پدیز ہے کہ زید مبدل منہو دی او اخوکا مضاف مضاف الیہ بدل دی. او د زیدون چې کوم مصداق او معنا ده نو آغا او د اخوکا مصداق او معنا ده یو ده. د زیدون نه چې کوم شخص مراد دی هم آغا د اخوکا نه مراد دی. نو دا بدل الکل دی اخوکا بدل الکل دی او زیدون مبدل منه دی. د دواړو مصداق یو دی. په تعریف د بدل کې مونږ دا وی چې بدل هر هغه تابع دی چې په نسبت سره دا په خپل مقصود وي او مطبوع مقصود نه وي. نو دلته کې د هغه وضاحت داسې دی چې جاءنی زیدون اخوکا، په دې کې د جاء نسبت د زیدون سره هم دی، د اخوکا سره هم دی. او د جاء زیدون په میانس کې چې کوم نسبت دی نو په دې کې زید دا مقصود نه دی بلکې اصل مقصود او اصل مقصد د متکلم دا دی چې مخاطب ته دا بیانی چې جاءنی زیدن اخوک، ما ته راغ زید یعنی ستارور. نو اصل مقصد د متکلم دا دی چې مخاطب ته دا بیانی چې ستارور راغلی دی. نو د جاء یعنی د مجیئت د راتلو او د دې زید په مینس کې چې کم نسبت دی کم تعلق دی نو پدې کې مقصد د متکلم بیان دا مخاطب ضرور دی چې د مخاطب ضرور دراتلو بیان هغه کوي او دا د هغه اصل مقصد دی. زید اصل مقصد نه دی. همدغه شانت قرأت الكتاب روضة الادب، پدې ځای کې دا الکتاب مبدل منه دی او روضة الادب بدل دی. او دا الکتاب چې کوم مصداق دی نو هم هغه مصداق د روضة الادب هم دی. په دې وجه باندې دا روضة الادب چې دی نو دا بدل الکل دی د الکتاب نه. د الکتاب او د روضة الادب مصداق یو دی. ما اولست کتاب، کم کتاب؟ روضة الادب. نو د روضة الادب مصداق او د الکتاب مصداق دا یو دی. بدل البعض بدل مبدل منه کې مصداق کا جز ہو. بدل البعض هغه ته وي چې بدل د مبدل منه د مصداق جز وي. بدل البعض هغه ته وي چې بدل د مبدل منه د مصداق جز وي. جیسے ضرب زید رأسه، وخلش زید رأسه د هغه سر. نو رأسه مضاف مضاف الیه بدل دی او زید مبدل منه دی او دا بدل چې دی نو دا جز دی د زیدن د مصداق. بدل الاحتمال بدل کا مبدل منه کے ساتھ تعلق ہو. دا بدل مبدل منه سره تعلق وی. جیسے صلب زید ثوبه، زید واغشتی شو یعنی کپڑے دا اغه نه کپڑے په زور واخستلی شوی، دا اغه نه کپڑے سلب کړي شوی. نو زید دا مبدل منه دی او ثوبه د دین بدل دی. نو صلبا زید ثوبه په دې ځای کې دا ثوب چې دی نو د دې تعلق یعنی د کپړو تعلق د زید سره دی. نو دا بدل مبدل منه سره تعلق دی
او سرق عمرو ماله عمر غلا کړی شو یعنی دا هغه مال غلا کړی شو په دې کې عمرو مبدل منه دی او ماله مضاف مضاف الیه بدل دی او دا بدل تعلق دی د مبدل منه سره یعنی مال د عمر دی بدل الغلط جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو بدل الغلط اغیتوی چھ دا غلطین بعد صحیح لفظ سر ذکر کری شوی جیسے اشتریت فرسا حمارا ما اغشت دی اسننا خر میں نے گھوڑا خریدا نہیں گدھا پدیدہ کہ دا متکلم اصل مقصد دی چھ اشتریت حمارا لیکن دا حمارا ٹکی پزیبان دی دا متکلم دخلین فرسن اخطو نور پسی دوبارہ ذکر کے حمارن دا حمارن بدل الغلط دی او فرسن مبدل منہو دی جاءنی زید جعفر آیا میرے پاس زید نہیں جعفر پدیدہ کہ زیدن چدین دا مبدل منہو دی و جعفرن بدل الغلط دی اصل کے دا متکلم مقصد دا دی چی جاءنی جعفرن لیکن دا غلطے پا وجہ زیدن ٹکی دخلی نروتو ورپسی دوبارہ ذکر کو جعفرن نو جعفرن بدل الغلط تی